ذهن کې سوال راځي چې قرباني په چا باندې لازم ده. دا کې مختصر خلاصه وره چا سره چې 15 قسمه مالونه وي باغوي باندې قرباني لازم ده. 15 قسمه مالونه. نمبر 1 سرزر د هر یو تفصیل ذکر کوم. سرزر ونی میتولي که زنانه سره وي که سړي سره وي قرباني په لازم ده. سپینزر 52.5 توله چاندي چا سره وي قرباني په لازم ده. نمبر 3 نقد کیش ضرورت نه زائد. یو خو نقد کیش دار چې ساده میشته تنخواه ده 1 लाख रुपए لیکن اگر 1 लाख रुपए ستاسو ضرورتو کې صرف کیږي د کور خرچه ده ټول 1 लाख 2 लाख रुपए د کور خرچه ده نه پتا باندې قرباني لازم نه ده. ضرورت نه زائد تاسو روپے وی کیش وي ستاسو ضرورت اصليونه زائد وي نو به پتا باندې قرباني لازم نه نقد کیش. اور نمبر 4 مال تجارت چې ستاسو دکان ده هغه کې مال د تجارت پروت ده د مال تجارت تعریف به فقها کوي چې پنیت د تجارت تا یو شی اغسته ده او تا حال نیت د تجارت باقی ده دې سړي باندې زکات هم لازم ده او په باندې قرباني هم لازم ده بشرط ده چې د دې مالیت 52 توله چاندي قیمت ترسي 95000 روپے معلومات کړل چې د 52 توله چاندي قیمت مالیت چې سره دکان کې دومره مال له چې هغه 95000 روپے ده کله کم 1 लाख روپے ده اور دا هغه مال له چې د خپل له یو خدای چې دکان ته کړل د 5 लाख روپے او تاسو ورګره 50000 روپے خپل مال نشته نو به پتا باندې قرباني لازم نه ده. به دا کې تفصیل به ضرور کوم چې چا باندې قرض هغه باندې قرباني لازم ده. او بهر کې یو سړی د اثر مال تجارت ته دکان ده د باندې قرباني لازم ده چې مالیت 95000 روپے ته رسي. نمبر 5 ضرورت نه زائد سامان. یو سړی د کور کې ضرورت نه زائد سامان ده ګور ډېر خلک په دې باندې نه پوهیږي ضرورت نه زائد سامان څه ته وي. هغه د کور چې کوم هغه ضرورت هغه ضرورت کې داخلي یو ګور امر تاسو خو د 2 लाख روپے موبایل له دا ضرورت نه زائد او څه استعمال کړي کنه 2 लाख روپے کړه 3 लाख روپے څه استعمال کړي دا رنګ یو ګور ستا په کمره کې خو د 5 लाख روپے ډبل بیت ټول ته قرباني لازم نه رسو. وګور ستاسو مرله شاندار بنگله ولې ته قرباني لازم نه ده. ګور دین د عقل شنه چې عقلیات څنګه بلکې دین نوم د اتباع ده. نو قرباني هغه چا باندې لازم نه چې ضرورت نه زائد سامان وسره ضرورت نه زائد سامان دي ته لیکيږي چې په کال کې یو ځل هم داګه د استعمال نوبت نه راځي چې په کال کې یو ځل هم داګه د استعمال نوبت نه راځي دا د ضرورت نه زائد. مثال تور یو غاړه ده یو غاړه ته چلای او بل غاړه ته سیده چې هغه د ضرورت نه زائد ده په کال کې بالکل استعمال نوبت نه راځي بلکې شو د پاره دی خو دې چې خلک جوړ مالدار نه په دې سره قرباني لازم ده. خو کچرته په کال کې یو ځل داګه د استعمال نوبت راځي خصوصي مهمان راځي او پکې بوزم راولم مدام به ضرورت کې شو داخل شو چې ضرورت نه زائد سامان وي اور داغه مالیت رسی 52 توله چاندي قیمت ده یعنی 95000 روپے مالیت لري د ضرورت نه زائد سامان نه په دې سړي باندې قرباني لازم ده. نه 15 قسم مالونه شو. نمبر 1 سرزر چې چا سره ونی می تولی سونوي په دې زمانه کې خوري زنانه د چې سره ونی می تولی سونوي مثلا چا سره 2 تولی چا سره 3 تولی سونوي آیا په دې صورت کې په دې زنانه باندې قرباني لازم ده که لازم نه ده. د دې جواب ده کچرتا دې زنانه سره صرف سرزر دي او سرزر ونی می تولی سونه نه دي بلکې 3 تولی سونه دي یا سره تولی سره دي او د دې نه علاوه وسره سپینزر شته سپینزر دي وسره یا نقد کېش د ضرورت نه زائد. نو اوس په دې صورت کې موږ د دې مجموعي حساب کوو دا سپینزر بمروالو د سرزر سره بکیو کم نقد روپے دي سره د ضرورت نه زائد د ضرورت نه زائد کې سره 10 روپے دي هغه به موږ دې سره یو ځای کوو. حاکم روپے چې د دې په ضرورت کې دي هغه جدا خبره ده د ضرورت اصلي کې دي 1000 روپے دي کدو 1000 دي بلاغي حساب باندې او چې کم ضرورت نه زائد دي نو دا ټول به موږ یو ځای کوو د سرزر سره. اگر چې دې زنانه سره ونی می تولې سونه نشته 3 تولې سونه ده یا 2 تولې سونه ده وس دا یو تولې سونه ومن کېدو وسره بس پنځر کېدو وسره باندې نقد کېش کېدو وس د دې مجموعي حساب وکړو چې آیا دا 52 توله چاندي قیمت ترسي کنه رسي کدا مجموعي طور باندې 52 توله چاندي قیمت ترسي نو په دې صورت کې په دې زنانه باندې زکات هم لازم ده او په دې زنانه باندې قرباني هم لازم ځان مسلې باندې پوښښ کنه ګوره یو زنانه صرف 2 تولې سونه ده وسره قرباني به نه لازم ها د 2 تولو سونو سره دې سره نقد روپے هم دي ضرورت نه زائد دې سره سپینزر هم دي نو دا ټول به موږ یو ځای کوو د دې مجموعي حساب په لګو چې دا 52 توله چاندي قیمت ترسي کنه رسي دا 95000 روپے تر رسي نو په دې صورت کې په دې باندې سره قرباني لازم ده. نو دا د سرو په باره کې سپینزر باره کې خو مسله اسانه ده چې سره 52 توله چاندي وي نو باندې قرباني لازم ده. اور کچرتا یو شی 52 توله چاندي قیمت نه رسي نو دا موږ پوره حساب کو مجموعي حساب وکړو ضرورت نه زائد سامان به مروړو دارنګ نقد کېش بم راوړو سرزر بم راوړو سپینزر بم راوړو ټول به یو ځای کو 52 توله چاندي قیمت ترسي به قرباني لازم ده د 52 توله چاندي قیمت نه ترسي به قرباني لازم نه ده. نو دا د صاحب نصاب تفصیلو به دغه شرایط علماء ذکر کړي د وجود د پاره شپږ شرایط. یو شرط دا چې مسلمان به په کافر باندې قرباني واجب نه ده. دویم دا مقیم به مسافر باندې قرباني واجب نه ده. دریم دا آزاد به په غلام باندې قرباني واجب نه ده. څلورم دا بالغ به په نابالغ باندې قرباني واجب نه ده. پنځم دا عاقل به سمجھدار به په مجنون باندې قرباني واجب نه ده. او شپږم دا مالدار به په مسکین باندې قرباني واجب نه ده. اوس یو سره هغه باندې قرض دی قرض ډېر خلک دا شکایت کوي چې په ما باندې قرض ده آیا په ما باندې قرباني لازم ده که لازم نه ده. دکان کې سره مال له لیکن قرض باندې هم ده آیا په ما باندې قرباني لازم ده که لازم نه ده. د دې آسان جواب دی ورته باندې چې کوم قرض ده مثال تور باندې 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 5 लाख روپے ته باندې قرض راغونګ منها کو جدا وکړو او وګورو چې تاسو سره د قرض کته چې قرض ادا کول غواړي نو د اغه نه ما بعد تاسو رسول به باقي پات کیږي کچرته بل فرض قرض ادا کول غواړي 5 लाख روپے فرض خبره کوم ته ادا کول غواړي تاسو سره غلکه 5 लाख روپے دي نو کدا 5 लाख روپے ته قرض کې ورکی نو تاسو سره باقي صفات کې کنه پات کیږي کچر تاسو سره باقي نه پات کیږي سو دې پتا باندې قرباني لازم نه ده.
که چېرته 5 لک روپۍ به تا قرضه وي ته چې کله قرضه ادا کړي بالفرض ادا کول غواړې 5 لک روپۍ پکې ورکړي نو باقي به ته وګوري دکان کې ستا څومره مالیت باقي پاتې کېږي. مثلا 5 لک روپۍ په تا قرضه ده لیکن د قرضې د ادا کولو نه بعد تا سره په دکان کې 1 لک یا 2 لک خپل ذاتي مال هم وي. لکه ډېر خلک داسې وي چې دکان ته مال راوړي په قرضو باندې نو 5 لک روپۍ هغه د قرض مال وي او د لک یا 2 لک روپۍ د خپل ذاتي وي. نو په دې صورت کې د قرضې د ادا کولو نه بعد د سره مابقي دومره مال باقي پاتې کېږي چې هغه 95,000 روپۍ برابر وي 52.5 توله چاندي قیمت برابر وي. نو په دې صورت کې به باندې قرباني لازم ده.